نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دا روایت نقل لی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، چاچی لا الہ الا اللہ ویلی وی وکان فی قلبه من الخیر ما یزن شعیرتا، او داغه پزړه کې د اوربشي دانه برابر هم خیر وی نو هغه به د جهنم د اور نه راو باسل شي. بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې ثم یخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، چې د جهنم نه به هغه قسم وباسل شي چې چا لا اله الا الله ویلی وی او داغه پزړه کې د غنمو دانې برابر هم خیر چې دین هغه پروت وي. بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې ثم یخرج من النار من قال لا اله الا الله، بیا به د جهنم نه هغه قسم وباسل شي چې چا لا اله الا الله ویلی وی وکان فی قلبه من الخیر ما یزن ذره، او داغه پسړه کې د ذره برابر هم خیر چې دین هغه پروت وي نو الله تعالی به هغه د جهنم د اور نه وباسي. دی حدیث کې دا راغلی دی چې د چا پسړه کې ذره بر خیر وي نو هغه کلمه ویلې وي او ذره بر خیر د پسړه کې وي نو هغه الله تعالی د جهنم د اور نه وباسي. نو د دې خیر نه مراد چې دی د ایمان نور دی او د ایمان رڼا ده. نو مطلب د دې دا دی چې چا کلمه ویلې وي لا اله الا الله ویلې وي او داغه پسړه کې ذره برو د ایمان رڼا موجود وي نو الله جل شانه با هغه د جهنم د اور نه راوباسي. د دې حدیث کې دې حدیث نه دوه خبرې چې دین هغه معلومه شوې. یو خبره دا معلومه شوه چې مسلمانان کلمه ویون کی چاچی کلمه ویلی وی نو هغه خلق بم د خپل د بدعملو د وجنه جهنم ته ځي. چاچی کلمه ویلی وی لیکن کلمې سره سره هغه بد پرهیزیم کړی وی، بے پالیم کړی وی. اگر چې دین وړاندې بعضی احادیث تاسو واورېدل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي دي چې چا لا اله الا الله ویلي دي هغه جنت ته داخلي دي، هغه باندې د جهنم اور چې دین هغه حرام دی. لیکن دې کې دا خبره یاد ساتي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ارشاد کې هیڅ قسم شک نشته دی. خو خبره دا ده
د دې دا شانته مثال لې چې تاسو ته څوک دا وایي چې یاره دا دوايي فلان کې بیماری د پاره ډیره ښه ده، تاسو دا دوايي واخلئ فلان کې بیماری نه به بچي. نو کوس یو کس هغه بیماری هم واخلي او وسره هغه دوايي هم واخلي، هغه دوايي مچي او وسره بدپرهیزیم کوي، نو تاسو ماته دا وایي چې دې به بچي دغه بیماری نه؟ حاجی نه بچ کیږي. نو دغه رنګي نبی علیہ السلام ارشاد خدای چې چا کلمه ویلې ده نو د باندې د جهنم اور حرام دی یا به جنت ته داخليږي. خو خبره دا ده چې وسره د بدپرهیزي نه کړي، چې اوس یو کس ایمان راوړې وي کلمه ویلې وي لیکن ایمان سره چې کم پال پرهیز دی هغه پال پرهیز دونه کو د ګناونو نه ځان بچ نه کو. نو د دې حدیث ته دا معلومه ده شوا چې دغه کسب هم جهنم ته ځي، دیبم جهنم ته چې نو هغه داخليږي. خو سره دویمه خبر هم دا معلومه شوه چې پزړه کې ذره بر ایمان وي، د ایمان رڼا چې نو ذره بر موجود وي لګو انتم موجود وي، نو بل آخر الله جل شانه با هغه د جهنم نه چې نو راو باسي. دا خو ټیک ته د جهنم نه با د ایمان په برکت دی راوځي، لیکن خبره دا ده چې آیا د جهنم اور څوک برداشت کولی شي؟ د جهنم اور دا شانتي اور خو نه دی. مونږ د دنیا اور نشو برداشت کولی، د دنیا اور سکه چې لګو د ګرمي نشو برداشت کولی، لګون ته چې ګرمي سیوا وی نو مونږ ویش کو مونږ اوه سخت ګرمي دا او دا دی هغه دی. نو چې مونږ د دنیا ګرمي نشو برداشت کولی نو مونږ با د جهنم اور چې نو غصه برداشت. نو دې د وجې نه دا خبره په مونږ او پتا سو لازم ده چې مونږ کلمه ویلې ده نو وسره پال پرهیز بم کو، ځان بچره نو د دغه دم چره نو بچ ساتو، د ګناونو نو بم چره نو ځان بچ ساتو. پال پرهیز د کلمې عمدغه او عمدغه چره نو دا تقوا ده. یو خبره خدا شو، بل خبره دا ده چې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ هغه هم چې یو تفصیلی روایت نقل کړی دی عمدغه شانتي چې قیامت پرس چې کله فیصله وشي څه خلک چې جنت ته ورشي او څه خلک جهنم ته ورشي، او په جهنم کې به یو لوی تعداد د هغه خلکو وي چې چا کلمه ویلې وي او مسلمان وي. نو اوس چې کم جنتیان وي جنت ته تللی وي نو دا جهنم ته چې کمی کلمې والا خلک تللی وي هغه کې به د هغې څوک یاران وي، څوک به دوستان وي، څوک به رشتہ داران وي، قریبي رشتې والا خلک به وي هغې به جهنم ته تللی وي، او قریبي رشتې والا به هغه وي چې هغې به جنت ته تللی وي. داسې تاسو سوچو کوئ چې زموږ او ستاسو یو دوست وي، یو یار دوست وي، ملګری وي یا رشتہ دار وي، هغه باندې معمولی غونډه تکلیف راشي نو موږ تاسو برداشت کولی شو؟ نشو برداشت کولی. نو تاسو بیا دا وایي چې یو کس یو مؤمن جنت ته ورشي او د هغه یار دوست ملګری کلمه ویونکی هغه جهنم ته ورشي یا قریبي رشتہ دار جهنم ته ورشي، نو هغه به څنګه برداشت کوي؟ نو دغه مؤمنان چې دا کم جنت ته تللی دي نو دوی به الله تعالی ته جړه شو، یا الله دا خو زموږ یار دی، دا خو زموږ دوست دی، دا خو کلمه ویلې ده، دا خو فلان کې هم خیر کار کړی، یا الله دا خو زموږ رشتہ دار دی، دا خو زما فلان کې رشتې والا دی، دا خو زما د فلان کې رشتې والا دی، دا خو زما د فلان کې رشتې والا دی. یا الله ته خپل فضل و کرم وکړي دوی د جهنم نه راوباسي جنت ته راولي. دا مؤمنان بجاړي الله تعالی ته. اوس دا پته نه لګي چې سوره وخت پورې بجاړي، اوس دا پته نه لګي چې تر سوره حد پورې بدی الله تعالی ته الها او زاری کوي، دې خو هیڅ پته نه لګي. خدا راضي چې دې کله دا سفارش شروع کی الله تعالی ته جړه شروع کی. نو په دغه وخت کې الله جل شانه به وي فرشتو ته چې ورشي چې د جهنم نه هر هغه کس راوباسي چې داغه پزړه کې د یو دینار هم را ایمان موجود وي کنه،
هغه ته راوباسي. همدغه مؤمنانو ته وایي چې تاسو ورشي، بس دی به ورشي او دی به اشاره کوي او د دوی په اشارې باندې به د جهنم نه کسان راوځي، جهنم نه به کسان راوځي. هغوی به چې دی نو هغه کسان به راوځي چې د چا په زړه کې د 1 دینار عمره ایمان هم موجود وي، هغه به ترې راوځي، هغه به ترې راوباسي. بیا به دی الله تعالی ته جړه او فریاد شروع کی. نو الله جل شانه به ته چې زور شي د جهنم نه هر هغه کس راوباسي د چا په زړه کې چې د 1.5 دینار عمره ایمان موجود وي، هغه هم ترې راوباسي. نو دی بلړ شي هغه کسان هم په ګوته کې او هغه به راوباسي او جنت ته به چیرې نو داخل کی. بیا د هغې نه پس په هغې بیا جړه او فریاد الله جل شانه ته شروع کی. نو الله جل شانه به ته وایي چې زه ورشئ او د جهنم نه هر هغه کس راوباسئ د چا په زړه کې چې ذره برو ایمان وي، هغه هم ترې راوباسئ. دا د ایمان برکت دی. شکر وباسئ چې الله تعالی مسلمانانو کر پیدا کړي. خو خبره دا ده چې په ایمان باندې استقامت حاصل سیز دی. دا مشران وایي کنه الله دې په ایمان کې نه خطا کوي. ټول وایي آمین. ایمان دې الله زموږ نصیب کړي. پیدا شوي خو مسلمانانو کوي او د مسلمانانو ژوند چې دی نو هغه تیرو. خو خبره دا ده چې خاتمه په ایمان باندې وشي نو الله چې دی نو د انسان نجات لپاره ذریعہ ګرځي. بیا به د هغې نه پس مؤمنان الله تعالی ته داسې چې بس دی نو مونږ خو چې دی څومره خیر واله و هغه ټول راوباسله، اوس خو چې دی نو مونږ ته څوک خیر واله پکې نه ښکاري. نو الله جل شانه به دې نه پس وایي چې ګوره پیغمبرانو سفارش وکړو، ما د هغې سفارش منظور کړو. فرشتو سفارش وکړو، ما د هغې سفارش منظور کړو. مؤمنانو سفارش وکړو، ما د هغې سفارش هم منظور کړو. او زما باری خو لا پاتې ده. الله جل شانه به څه وایي؟ زما فضل و کرم خو لا پاتې دی. ما خو لا د خپل فضل و کرم اظهار نه دی کړی. نو الله جل شانه بیا په خپل رحمت او د مغفرت په لاس سره د جهنم نه به هر هغه کس راوباسي چې چا کلمه ویلې وي او هغه په جهنم کې غرق پروت وي او چرم هغه د خیر عمل اډو کړی نه وي، چرتم هغه نیک عمل اډو کړی نه وي، الله جل شانه به هغه چې دی نو د خپل رحمت او د خپل د فضل سره هغه خلق هم د جهنم نه راوباسي او هغوی به جنت ته داخل کی. او د هغې باره کې ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنہ وفرمایل، دا د بخاري او د مسلم روایت دی چې هؤلاء عتقاء الله الذين ادخلهم الله الجنه بغیر عمل عملوه ولا خیر قدموه. چې دا به د الله تعالی هغه آزاد کرده خلق وي چې کم خلق بغیر د عمل نه جنت ته داخل شي، بغیر د خیر نه بچنه نه جهنم ته داخل شي. گویا کہ اللہ جل شانہ باغی د جہنم د اور نه آزاد کی. نو ګورئ خبره دا ده، تاسو ته ما خبره وکړه چې ټیک ته الله جل شانہ به د کلمې په برکت باندې راوباسي د جهنم نه، لیکن خبره دا ده چې هغه د جهنم اور څوک برداشت کولی نشي. هغه د جهنم اور څوک نشي برداشت کولی. نو چې د جهنم اور څوک نشي برداشت کولی، هغه د جهنم اور نو بیا د هغې دپاره دوره انسان بې پالي ولې کوي. په کار دا دی چې کلمه مونږ ویلې ده، لا اله الا الله مونږ ویلې دی، الله دې زموږ دا کلمه نصیب کړي. خو په کار دا دی چې دې سره سره مونږ پال او پرهیز وکړو. او پال او پرهیز د دې دا دی چې انسان د ګناهونو نه ځان ساتي او نیکوز چې دی نو ځان سره ښه انبار چې دی نو هغه جمع کړي. نو هله به چې دی نو انسان ته د الله په فضل سره د جهنم د اور نه پناه چې دی نو هغه ملاویږي. نو الله تعالی دې موږ ټولو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.